إياك نعبد وإياك نستعين. زه اول تاسو د ټولو شکریا ادا کوم. تاسو په معمولی کال باندې دلته راغون شوي. دلته راتګ مقصد وو یو خو دا و چې دلته کوم حالات تېر شوي وو چې را تاسو تکړه شئ. الحمدلله امن دی او تاسو به زما دا میسج چې دی دا په ټولو خلکو ته خوروئ. تاسو ما میسنجر چې دی ما ته هغو ته رسوئ. دلته دویمه خبره دی هغه فلډ چې راغلی وم هغه دلته چونکې راونه رسېدم ځکه چې هلته کې هغه د دغه سره پول خراب و د اډې سره نو دې خوا زه رانلم زه په ورځ هم دلته راغلی وم هغه هم د اګست میاشت وه او دلته راغلی وم زه اوس بیا رالم د وزیر اعلی تګ ډېر ګران دی محمود خان تګ اسان دی خو د چیف منسټر تګ ډېر ګران ګرځېدی ډېر ګران دي ځکه چې پوره صوبه ده خو نن دلته راتګ تاسو سره ملاقات ضروري و د جمعې ورځ هم ما تاسو په کورونه کې تاسو به زه صرف دا کوم نور تاسو ستونزې ما ته ټولې معلومې دي تاسو ټول د څومره چې سیلاب نقصانات کړي دي د هغې عذالب هم کېږي چا کورونه مورونه چې په فلډ کې ډیمیج شوي دي یا یې وړي دي د هغې نه علاوه چې کوم روډونه تللي دي د اوبو سکیمونه دي چې سم دي هغې باندې به کوم کار څه شروع شوی دی نور کار به شروع شي او تاسو د علاقې نه زه خبر یم هر وخت ما ته ریپورټ راځي زه اوده نه یم ناست یا تاسو روان دي خو ملاقات ګران شوی دی په دې کې هېڅ شک هم نشته ځکه یې مسلې هم ډېرې دي د پارټۍ مسلې دي د حکومتونو مسلې دي انشاءالله یو هفته دوه بعد به د جمعې په ورځ خو زه نشم راتلی نو کوشش به زه دا کوم چې هر 15مه ورځ باندې زه راځم دلته سوات ته که په هر هفته کې نشم راتلی نو 15مه ورځ یا مټې ته یا منګورې ته یا کالام ته یا خوازخیلې ته یا بریکوټ ته زه به هر تحصیل د ځان رسوم تاسو سره به دا ملاقاتونه هم کېږي او هلته به م انشاءالله یو هفته دوه بعد به انشاءالله العزیز تاسو باندې بیا ما سره ملاقات هم راته شي پېښور ته به راته شي بله خبره انشاءالله یو هفته لس ورځې بعد به په مټه باندې ډېره غټه جلسه کوم ما پروګرام و چې زه جلسې له راشم او زه د جلسې نه سټارټ واخلم خو بهرحال باید زه پرېږدم نن به داسې په دې روډونو وګرځم د خلکو سره ملاقات وکړم تاسو به لږ راایښتې ژوندي به شئ انشاءالله او د هغې نه بعد چې دی انشاءالله غټه جلسه به کوو هغې ته به تیاری کوئ او د هغې نه مخکې یا وروسته کو خان صاحب کال ورکو د جلسې یا د درنې 400 نو ټول به خپل تیاری کوئ انشاءالله په ډېر نره ځکه شرکت کوئ چې دې وخت کې د ملک ته د عمران خان ضرورت دی دا څومره حالات چې خراب دي تاسو دا پته نشته چې کله دا حکومت راغلی دا تش صرف د خپل کیسونو ختمولو دپاره راغلی د ده نور هېڅ ایجنډه نشته که ګورې روزانه په کور کې یو کیس ختم په نیب کې بل کیس ختم د اربو روپو د ملک بیخ وخت کې دی څوک په یقین نه کوي چې 2 روپۍ وله ورکړي ځکه چې هغه خو ته د 5-6 میاشتو میلمه یې او غلی ته په غلا کې په بهر ملکونو کې په نواز شریف په غلا باندې سټوډیانې کېږي سیمینار یې پې کېږي نو تاسو به داسې خلک په څنګه دا ملک چلئ د دې وخت ضرورت هم د امت مسلمه دپاره هم د پاکستان دپاره د عمران خان ضرورت دی د هېڅ چا هم ضرورت دی چې عمران خان په حکومت کې و نو هر څه ټیک ټاک روان خو چې کله نه عمران خان د حکومت نه اخوا شو چې کوم د رژیم چینج دا ډرامه په دې ملک کې وشوه او دا اپسلوټلی یس والا خلک راغلل نو تاسو وکتل چې په دې 15-16 میاشتو کې د ملک څه بیاړه چپه اکانومي کم طرف ته لاړه خزانې کې پیسې نشته موږ له زمونږ 10 ارب روپۍ راونس کړي دي په فلډ کې وې دا به تاسو له درکو په دې کم چې دغه راغلی دا سیلاب په دې کې به صوبه خیبر پښتونخوا 10 ارب روپۍ ورکوو الټه زمونږ پیسې نه راکوي کم چې زمونږ حق دی هغه نه راکوي دته به د هغه نه د 10 ارب روپو څه تمه وکړي نو د دې لپاره ضروري دی عمران خان پکار دی د ملک دا زما استاد بچی د روان نسل لپاره پکار دی د دې ملک د روان مستقبل د محفوظ کولو لپاره پکار دی دا خلک نشي کولای دا ملک دا د دې خلکو کار نه دی که خدای مکه دا ملک کینی د دې خلکو بار جایدادونه دا بال ته لاړ شي بچي جایدادونه هلته دي دلته صرف سیاست له راځي حکمراني له راځي او غلا له راځي نور هېڅ کار هم نشته هم د دې نواز شریف فیملی هم د دې زرداري فیملی دا ډور غله چې ورسره یوه شي دي یو سړي خو دین بدنام کړو ځان ته مفتي مولانا وایي هلته خو مولانا هم ویل نه دي پکار چې کوم کار کوي زوی فیډرل منسټر دی د NHA 1 روپۍ نه پرېږدي نو په اسلام کې خو حرام ګناه ده نو حرام چېرته لاړ دا مو اوس وکتل په دې الیکشن کې چې دا 11
ټبر یو ځای شي دا یو ولس غله یو ځای شي او د خدای په فضل باندې چې هغه له د الله په مدد سره عمران خان کم شکست ورکو زه د خیبر پښتونخوا د خلکو شکریا ادا کوم یو سړی په دې سوچ چې پی ټی آی به کوم سایډ لاین کو نو پی ټی آی نه سایډ ته کیږي دا خبره یاد ساتئ دا د الله تعالی خاص مهرباني د عمران خان باندې دغه رحم او کرم دوانه دی په موږ هم دي چې موږ عمران خان غونډه کې لیډر راکړی او په دې ملک هم دا رحم او کرم دی چې عمران خان راغلی یعنی دې خلکو موږ خرڅه هر وخت ما ته چاوي بچاره دا خلک راځي دا سرپوش او خبرې کوي دلته نو دغه ډالر اغستې محمود خان خو ډالر نه دی اغستې انا به ډالر واجب دلته واپس راځم تاسو سره به کېنم تاسو سره به خورم اسکما موږ واپس دلته ناس یو دي خلک موږ زما خو د مټې نه لاوم د سواد کې په دې خیبر پښتونخوا کې یو ځای جایداد نشته نه مې کور شته زه خو واپس د مټې سره د مټې نه لاوم هم نشته اجو دا خبره چې خلک وایي په لالکو کې دومره دی نه د لالکو میاګان ته پته ده هغه چاله دا شی نه ورکوي دا غوړه خو دغه نه ځای کې زیاتې کېږي نو ما تعالی به سره موږ روړی هغه راکړې والا دي ورکړې والا نه دي چې خپلار به دیوالي چې څه هغه دی خیر محمد نه ورکړی اوبه یې وړه زکات نه ورکوي زکات کې په کار یې سره کېږي نه بهرحال انشاءالله ملاقاتونه به هم کوو زه دې نو زما خو هغه طرف ته هم چکر وامه بیا به نن واپسې کوم